وان استاسو نه سوال کېدی شي حق ولی نشي کېدی اجي صاحب د هندوستان سوال کېدی شي حق چې هندو را پاسي او ستانه سوال وکي چې ګوره ته چې د کمی کعبه طرف ته مخ اړې دا کعبه د سنه جوړه ده ستا جواب بدای دا کعبه جوړه ده د خاټي نه او د ګاټي نه کعبه د سنه جوړه ده د خاټي او د ګاټي نه جوړه ده وس چې کعبه جوړه د خاټي او د ګاټي نه ده بوت ته سنه جوړلې د خاټي او د ګاټي نه زه بوت ته سجده کوم ته کعبه ته سجده کی بظاهر څومره لوی سوال د باندې وکړو زه بوت ته سجده کوم ته کعبه ته سجده کی نو دا د چا سوال دی دا د هندو سوال دی چې هغه په خپل ذهن کې د خپل سوال ته ټیک وي باقی ته دا مني چې دا سوال ټیک دی جواب ورته په آسان الفاظو کې ورکړي دا د کم ځای نه موږ د اعتراض رالو کله د اعتراض موږ رالو اول خو په دې بنیاد ځان پوه کړئ د اهل سنت والجماعت اجماعي عقیده ده زموږ عقیدی جزئیات کوي د رب د ذات نه بعد که تمام کائناتو کې اعلی او افضل ذات دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات دی او د نبی علیہ السلام د جسم سره چې کوم خاورو ذرات لګیدل دي زما په هر بیان کې به تاسو د الفاظ اورئ د خاورو ذرات هغه د خاورو ذرات د مسجد نبوي نم اعلی دي هغه د خاورو ذرات د بیت الله نم اعلی دي د بیت المقدس نم د زمکې د اپریده بر لاړ شه د عرش کرسی لوح محفوظ د دې هر سنه اعلی دي وجه صدا د نبی علیہ السلام د ذات سے تعلق راغلی زموږ عقیده ده په موږ باندې خدا سوال کیږي نو خو چې د کوم خلکو عقیده ده نه ده لکه وهابیان غیر مقلدین داغي د عقیده نه ده داغي عقیده ده چې د نبی علی السلام د جسم څخه کوم خاور لګیدل دا د عام خاورو په شان ده زموږ عقیده ده نه ده تاسو که خپل عقیده زده کړه تاسو بیا جوابونه په خې طریقې سوار کړئ زما په خطاب کې د دې سوالاتو جوابات موجود دي قرآن او صاحب قرآن چونکه زه خپل خطاب په خپل باندې دوباره شپږ وځله اورم چې زما په خطاب کې څه غلطي زه ترې رجوع کوم او چې به کم کې نه بیا تداوت در کوم او د دې سواجه د ځکه چې په یو سوال کې دنه لس سوال نه صرف په خطاب کې ذکر کیږي د سوال جواب کې څنګه ذکر کیږي دی وجه نه زه تاسو ته چې هغې طرف ته رجوع بیا کوئ اچھا ما باندې یو زګین کې وابیانو سوال وکړو یو کاسو نوجوانو ما ته وایي چې د نبی علیہ السلام د جسم څخه کومه خاوره لګېدل تاسو وایي چې دا د عرش نه اعلی ده په دې باندې په قرآن کې آیات شته وایي زه ستانه سوال کوم ستا عقیده دا ده که نه چې د رسول الله د پلار څه نوم دی وایي عبدالله مال د مور وایي بیبي آمینه ما دا په قرآن کې شته ما ته دا خو نشته ما ته منی کنه وای منم مال عقیده دي دا کنه ده وای دا ما قرآن کې چې نشته د هر عقیده په قرآن کې توړي کېدل لازم دي وزیدا سوال کوي چې تاسو وای چې د رسول الله د جسم مبارک څخه کوم خاور لګیدل ده د کعبه نه اعلی ده د عرش نه اعلی نو تاسو بیا کعبه ته ولی مونږ کوي عرش ته ولی د نبی علیہ السلام روزی مبارکی ته مونږ ولی نه کوي سوالی څومره طاقت ول او زور ور د باندې وکړو چرته غور دی کړل دی سوال ته دی جواب مو ورته استعقیده ده چې کعبه لا ده وای ها کعبه لا ده زبیت دلایل ویم نو کعبه لا ده که عرش لا ده ته سوال وکړه افضل کم یو دی دا وای عرش نو چې ته کعبه ته مخکې عرش ته ولې نه مخکې د صحیح جواب نشته بل دا چې کعبه ته موږ مخکو د کعبه د فضیلت په باهمي فضیلت په وجه نه مخکو لکه الزامي خبر واوري حجر اسود اعلی دی او که قرآن دوابینه دا تاسو وکړه هغه جواب درکې چې حجر اسود ادنا او قرآن اعلی قرآن فضیلت والا دی الدین الخالص فتوا د امین الله د پدې کې لیکل چې د قرآن خلول دا د رسول الله او د صحابه کرامو نه دي ثابت دی وجه مسلمانانو لته ځان ساتل لازم دي
او لیکلی پکې دي چې حجر اسود ښکلوي سنت ته ورته وایي حجر اسود چې ادنا دی نو بیا څنګه ته قرآن نشي ښکلولی او حجر اسود ښکلولی شي موږ خو دواړه عبادات ګڼو لیکن ستا نه تپوس کوو که په اعلی او په ادنا باندې خبره شي نو ته حجر اسود څنګه ښکلې او قرآن ښکلولو ته جواز فتوا نه ورکې ون ټالکس دوی نمبر یاد ساتئ چې د فضیلت په وجه باندې موږ یو شي ته سجدې نه کوو په مخلوق کې یو شی فضیلت والا دی د هغې فضیلت موږ منو فضیلت یې موږ منو فضیلت پسې موږ لکه زمونږ عقیده ده چې د رسول الله د جسم مبارک څخه کومه خاوره لګېدل هغه د هر څه نه اعلی ده په مخلوق کې چې کله هغه اعلی ده نو کعبه ادنا ده موږ کعبې ته سجده کعبې طرف ته مخ اړو سجده کوو په دغه طرف مونځ کوو د هغې احترام هم کوو د کعبې هم کوو او کعبې ته موږ مونځ کوو او د رسول الله روضې ته نه کوو حالانکې فضیلت والا هغه منو موږ د فضیلت مدار نو ها څه وجه ده بیا نو ته به اولنی جواب دا ورکې چې مسلمان عبادت د رب کوي صرف مخ قبلې طرف ته اړوي ځکه چې رب ویلي فولي وجهک شطر المسجد الحرام مخ کعبې طرف ته واړو طرف یاد کړلی دویم دا ده دا یاد ساتئ د هندوانو د سوال جواب وارئ یو عابدم ته عبادت کوونکی د معبود نفي نه کوي د معبودیت لکه موږ په خپله دا نفي کوو موږ په خپله دا نفي کوو چې ګورئ موږ د کعبې عبادت نه کوو موږ ته خپل رب ویل دې طرف ته مخ واړوئ په دې وجې اړو موږ د دې عبادت نه کوو نو عابد چېرته معبودیت نفي کوي ته په خپله باندې د خپل هندو بود د معبودیت نفي وکړه چې دا زما رب نه دی دا زما رب نه دی دویم مسلمانانو سره چې څنګه دلیل ورسه دی چې رب فرمایل دي د کعبې طرف باندې مخ واړوئ داسې ته وښایئ چې بت طرف فرمایلي چې دې ته مخ واړوئ نه نشته بل دا ده زمونږ مسلمانانو په نیز باندې که یو سړي مخ خو قبلې کعبې طرف ته دی خو په زړه کې د کعبې خیال د سره نشته مونځ کوي عبادت کوي مخې خو د کعبې طرف ته خو د سره نه خیال نشته په زړه کې د کعبې او نه په دماغو کې بیا هم د عبادت دی مونځ یې ټیک دی د وجې نه یاد ساتئ زمونږ فقها فتوا دا ورکوي چې یو سړي مونځ شروع کو په مسجد کې ودرېد او په زړه کې د سره د کعبې خیال نه دی راغلی مونځ یې وکړو مونځ یې بیا هم ټیک دی نو که چېرته مونږ کعبې عبادت کولی خو بیا هم د کعبې خیال زړه کې راوستی کله چې مونږ د کعبې عبادت نه کوو د وجې نه مونږ خیال هم زړه کې نه راولو لازم نه ګڼو فرض یې نه ګڼو لکه بعضې خلکو په سید اسماعیل شهید ته څوک دا منصوبه باقي دی کې هیڅ حقیقت نشته او بیا په علماء دیوبند ورتین کوي چې دیو ګستاخان دي جی وایي چې په زړه کې دی د نبی علیه السلام خیال راغی مونځ دې نه کېږي اول خو د علماء دیوبند نه د سره دا قول چا نه دی کړی او دا ستاسو غلط فهمي ده دروغ مه وایئ دویم په زړه کې دی وایي که چېرته خیال راغی د خر نو په دې باندې دی وایي چې په مونځ اثر نه کېږي او که د نبی علیه السلام خیال دی په زړه کې راغی نو وایي اثر پې وایي چې مونځ باندې اثر کېږي یا داسې څه خبرې کوي دا بې وقوفه دي دا دروغ وایي او دا قول د دیوبندي په کتاب کې که چا وښود نو زما د طرف نه ورته یو لاک نقد انعام نشته خو بهرحال زه بیا یم جواب یې واوره نبی علیه الصلاة والسلام خیال چې زړه ته راشي دومره محبوب او خوږ دی چې د سړي زړه نه غواړي چې دا ترې وباسي او عبادت خاص اقیم الصلاة لذکري الله وایي مونځ زما د یاد دپاره دی خاص دې کې به راسه بل څوک نه شریکي دې وجې نه د نبي علیه السلام خیال دومره زورور دی چې کله زړه ته راشي نو د انسان نار سه یېرېږي او بیا د هغه په خیالونو کې ډوبېږي نو که دا قول کړی می ته چې څنګه چې سید احمد شهید صاحب دا قول کړل دی حالانکه هغه وخت کې دیوبند جوړم نه نو زه بیا یم ټیک کړل دی او د هغې وجه څه ده چې په کم فقاهت کړل د هغه د ذهن مطابق هم ټیک ده نور داسې نه ده
ځکه داغه عشق دی د پیغمبر سره چې داغه خیال راشي نو د الله ذکر ته بیا د سړي میلان نه کیږي. نو دی وجه نه وایي چې په زړه کې د رسول الله خیال په منځ کې مه راوله چې بیا یستې نشي. او ستا د منځ مقصود څه دی؟ د الله ذکر دی. نو د مقصود اصلي چې کوم د الله ذکر دی ان نه پاتې کیږي. ځکه د رسول الله ذکر دومره خوږ دی چې انسان یستې نشي. دی وجه نه وایي چې د نبی علیه السلام خیال په زړه کې مه راوله. دا یو. دویم دا چې خر چې دی هغه دومره بد شی دی که نه چې د انسان په زړه کې کله خیال راشي نو فوراً انسان وباسي وایي چې دا زه څه سوچونه کوم. نو ځکه وایي چې د خر په سوچ باندې ستا په منځ کې فرق نه راځي او که د حضور سوچ دی وکړو نو په منځ کې د فرق راځي. بل دا ده چې دا د نبي علیه السلام توهین نه دی. لکه مثال په طور باندې یو سړی ستاسو که سپی رانوځي نو ته ښځې ته وایې چې پرده ترې وکړه. نه مړه سپي نه څوک په ښځه پرده کوي. او ستا پیر صاحب راغی ستا استاد راغی نو د ښځې ته نه وایي چې استاد مې راغلی پرده وکړه. نو ته به اوس دا وایې چې ولو استاد د سپي نه بدتر وګاڼه د سپي نه پې پرده نه کوي. لږ عقل نه کار والی سوچ نه کار والی ځان پوهې کوي. نو دی واجی نه ما مسله دا ذکر کوله تاسو ته چې که د کعبې خیال ستا په زړه کې یي او که نه خو چې ستا مخ په جهت د کعبې عبادت مونځ د الله دپاره دی صرف مخ دغه طرف ته تاړول دی ستا مونځ بیا هم کېږي. نو که موږ چېرته د کعبې عبادت کولی لکه څنګه ته د بت عبادت کې نو موږ بیا ویلی چې خامخا به په زړه کې د کعبې خیال راولي حالانکې موږ د کعبې خیال لازم نه ګڼو. بل دا کم وخت چې کعبه په ځمکه باندې نه وي مونځ به بیا هم فرض وي په مسلمانانو او کوي به. نو سته ووایه که موږ کعبه خدای ګڼلی او کعبې ته موږ صرف د کعبې عبادت موږ کولی نو بیا به زموږ عبادت د کعبې د ختمېدو څخه ختم وي. حالانکې موږ داسې نه ده کعبه دې نه وي موږ به مونځ فرض ګڼو او کېږي به او دغه طرف ته به مخ اړولی شي چېرته چې کعبه موجوده ده. نو دې نه دا ثابتېږي چې مسلمانان دیو لرګي یا خاوري یا ګټي د کعبې د هغې بندګي نه کوي. بله دا ده چې فقها فرمایي که یو سړی په کعبې د پاسه ودرېد او اذان یې کاو نو ټیک دی. حالانکې په خپل خدای باندې څوک د پاسه ودرېږي نو موږ د کعبې بندګي نه کوو که نه موږ به په یو مؤذن نه ودرولی د پاسه. دغه شان د پاسه په یو سړی مونځ کوي زمونږ فقها وایي چې مونځ یې ټیک دی. فقها دا وایي دې نه صفا دا ثابتېږي چې د کعبې عبادت موږ نه کوو دا یو جهت دی. حاجي د دې دپاره ته زه یو بله اسانه شان نکته وښیم. من قبلې ته مخ اړو کعبې طرف ته په دې کې یو نظام دی. د کوم نظام ذکر چې الله قرآن کې کوي والصافات صفا. الله برم نظام برابر کړل کته نظام برابر کړل او د نظام والا خلق الله ته خواخ دي مهذب دي. هر ټیم کې نظام لکه موږ سب سیده کول دي صف سیده کول او د منځي سې ګڼو ځکه دا یو نظام دی. دغه شان ته اقامت الفاظ په ترتیب ویلو او دس په ترتیب کول د لارې د تلو ترتیب و دا ټول دی ته وایي نظام. نو دا یو نظام الله ذکر کړل. که موږ چېرته کعبه خدای ګڼلو نو زموږ نبي په خپله باندې 14 میاشتې بیت المقدس ته مونځ نه دی کړی دی ورته. موږ کعبه خدای نه ګڼو دا موږ یو جهاد دی یو طرف دی چې الله د دې حکم موږ ته کړل دی. دغه شان ته که دیو نه تپوس وکړي چې د کعبې په یو مسله یاده کې بیا ته دا وي 4 کسان مثال په یو غر کې روان دي زموږ د دین مسلې واورئ نو تاسو بیا څوک نشي دوکه کولی او هر یو ته پته نشته چې قبله کم طرف ته د هر یو طرف ته مخ واړه او 4 طرفونو ته د ټولو مونځ وشو اخره کې پته ولګېده چې قبلې ته خو پکې یو کس صرف مخ کړل دی زموږ په نیز د ټولو مونځ کېږي. که چېرته کعبه مونږ رب ګڼلو نو بیا به مونږ ویلي وي چې دا 3 دي واپس مونځ وکړي حالانکې داسې نه ده. اوس به پوه شوي دا یو جهاد دی. او د دیو نه تپوس وکئ چې د کعبې په ځای باندې بل طرف ته که مخ اړولي بیا به دیو هم اعتراض کولی چې د بل طرف ته ولې مخ اړئ او که بل ته وی نو بیا به ویلی چې د بل ته ولې مخ اړئ. که هر څه وی دیو به دا سوال په دې باندې کولی. دیو د خپل سوال نه
په قلاره باندې نه راتله. دا که په هر طرف د اسلام دشمن هغه په دې مسله باندې سوال کوي. او دا واورئ په مسجد کې د جمع اصل مقصد څه دی؟ د جمع دا ذکر خو په کور کې هم کېږي که نه، او شاید چې یو سړی په جومات کې دومره په مزه ونه کړي لکه کور کې چې یوازې یو کمره کې ودرېږي او په کم خوانې کې. خو جومات ته موږ ولې الله رابلي چې زموږ په زړونو کې کم کوږوالی چې لري شي. بل دا چې د انسان وپېژني. انسانیت درس صرف اسلام ورکړل دی. که مالداري هم به په دغه سب کې یو شان ودرېږي، غریب به دې خواته ودرېږي، که کاټن دې اغوستی دی یو فقیر زمیندار به دې خواته ودرېږي، او که بار دې د یو بل سهار هر څه دي، خو چې کله د الله په مخ کې حاضر شي که نو او د تره د زوی سره په پټي جګړه ده په یو زګین کې په سب کې ودرېدئ، دواړه په یو زګین کې ودرېږئ. دې نه مراد څه دی؟ چې اسلام تاسو یو ځای کول غواړي، تفرق کې نه اچئ. وسته ووایه که چېرته دا یو جهت الله نه مقرر کړی او د دوو د تره زامنو په یو پټي جګړه وي، یو بل ته به ملاګانې لګولي وي، نو یو به نور طرف ته مخ کړی وي، به قبلې طرف ته مخ کړی کعبې طرف ته. نو دا خو اسلام یو غټ مهر ستاسو په سرونو والی چې وګوره غریب فقیر یو شان. بار د دشمني خو په سب کې به دلته یو ځای ودرېږي، ولي به د ولو څه برابروي، یو بل څه به نږدې ودرېږي، یو شان به ښکته ځي، یو شان به پورته کېږي. د هندوانو دا سوال د هندوانو په سټونو کې ور واچوئ، دومره به پې باسي.